خورو د حجاج بن یوسف دور کې 3 کسان هغه نیولیو. یوی خاوند نیولیو دی خزلا، یوی رور نیولیو او یوی ولزوی نیولیو. او دوی چې د سزای موت سوه خبره شوې وه چې تاسو به زه پانسي کوم. خور خور څومره فضیلت دی الله وایي د خور زړه په رور باندې او د رور زړه په کاڼي باندې د یاد ساته. نو خور یې راله، نو حجاج بن یوسف ورته وایي په دې 3 کې به زه تاله یو پرېږدم، یو ته خوښه که چې کم یو ته غواړې ضمانت کې زه به تاله د هغې څه کومه ضمانت قبلومه. وایي خاوند دې غواړې، کو زوی دې غواړې او کو رور دې غواړې، یو به زه پرېږدم. نو هغه ورته څه وایي تا ته پته ده؟ وایي زما رور را پرېږده. الله الله الله. حجاج بن یوسف ورته وایي څنګه ستا رور پرېږده؟ تا خپل خاوند پرېښودو، خپل بچی دې پرېښودو، ورور دې واخیستو. هغه ورته وایي نکاح د بل چا سره کولی شم، خاوند هم پیدا کېږي او مال الله زوی هم را کولی شي، خو رور نه دی خپل سکه رور الله دا بیا نشي پیدا کېدی. نو زه وایم خور د ګوره یاد ساته. او څه وایي وایي کله چې د خور کور ته ځئ که نه وایي ځان سره سوړی ګورئ، تش مه ځئ، ولې چې دا تاسو سره د مور د سیړه په غټ حق کې څه ده شامله ده. او د خور دعا د رور دپاره نه ده، یاد ساته ګورئ دا ډایرکټ قبلیږي، دا ډېر غټ رفتار کی. نو خور د خپلو خویندو څه کوئ تپوس کوئ. او بیا چې کله واده شي که نه نو یاد ساتئ ګورئ ستاسو سترګو ته سترګي. مور او پلار خو بیا بوډیګان شي، بوډاګان شي، د هغوی د زړه زور بیا نه نو بیا مشري رونو ته پواله شي. ډېر کورونه داسې وینم چې د خپل پلار کورونه پرې بندي، ولې رونه ورسره قشان معامله نه کوي. نو یاد ساته ګورئ دا به جن الله وباسي.